دوستانو په پاکستان کې په ریاست کې دننه یو ریاست جوړ شوی دی او هغه یو مخصوصه پارټي ده، تاسو ته معلومه ده او موږ ته معلومه ده، او هغه په خیبر پښتونخوا کې جوړ شوی دی. او مصیبت دا دی چې دا د انټرنیشنل اسټابلیشمنټ یو منصوبه ده چې د وټونو په ذریعه باندې داسې یو طریقه جوړه کړې ده د 2014 نه رادېخوا چې په خیبر پښتونخوا کې مسلسل ناارامي او که ناارامي نه نو د هغه خلکو حکومت دی چې هغه د پاکستان د سالمیت د بقا د دې خلاف وي او په پاکستان کې دننه داسې افراتفري جوړه کړي چې اصلي مقصد دا دی چې په پاکستان کې خو چې کوم اټومي وسلې دي د انټرنیشنل ادارو ته حواله شي، د پاکستان میزایل سیستم ختم شي او د هندوستان که کله په پاکستان باندې حمله کوي نو چې د افغانستان د اړخ هم پرې حمله وشي او په پاکستان کې دننه دونه ناقلاري جوړه شي او د فوج او د عوامو ترمنځ دونه درز را پیدا شي چې په پاکستان کې دننه څوک د خپل فوج سره نه ودرېږي. دا هلې ځلې شروع دي. په دې هکله باندې پرون د پاکستان د فوج ترجمان لیفټننټ جنرال احمد شریف یو پریس کانفرنس هم وکړ. په هغې کې خو ډېره خبره وشوې، څوک وایي چې سیاسي خبره وکړئ، څوک وایي چې سیاسي خبرې نه وي، حقیقت بیان کړه. دغه سره زموږ کار نشته. خو به هر حال زه تاسو په دې باندې پوهوم چې ډېر خلک دا وایي چې یاره دا کوم پاکستاني طالبان چې د افغانستان نه راغلي دي، کم چې د اپریشن ضرب عذاب په نتیجه کې بیخي ختم شوي او چا چې ټوپک نه غورځو نو هغه د پاکستان نه تښتېدلي، افغانستان ته تښتېدلي، نورو ملکونو ته تښتېدلي. دغه کسانو سره د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان څه همدردي ده او دوی ته هغه په کم نظر باندې ګوري او څنګه د هغوی دپاره هغه د پاکستان بقا په بالکل په دو باندې لګوي. د عمران خان هم د 2014 میلادي کال یو کلپ تاسو واورئ. जिस तरह अमेरिकनों ने कतर में तालिबान का ऑफिस खोला है, कोई कम से कम मुज़ाकरात के लिए कोई उन ग्रुप्स को इनवाइट करें कि डायलॉग के लिए कोई ऑफिस खोलें, सीज फायर हो और फिर पता चले कि अगर फिर का होता है तो په دې کلپ کې دا دی هغه وایي چې را طالبانو له تاسو په پیښور کې دفترونه ورکړي. هغه کسان چې هغوی د پاکستان د ریاست خلاف جنګیږي او ټوپک یې راغشتي دي، تاسو هغوی له په پیښور کې دفتر یې ورکړئ. او بیا چې کله په 2014 میلادي کال کې د پرویز خټک حکومت راغی نو بلا فنډونه هم دغه کسانو له ورکړو، یا چې د هغوی کوم نظریاتي او سیاسي سهولتکار دی هغوی له په کروڑونو روپۍ هم ورکړئ او هغوی ښه مضبوط کړه دلته. بیا د هغې نه پس چې کله عدم اعتماد په مرکز کې وړاندې شو، عمران خان ته پته ولګېده چې زموږ حکومت په تلو دی، نو هغه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې زموږ حکومت دی، نو پکار دی چې زه داسې کسان خیبر پښتونخوا ته راولم چې که زما حکومت نی نو چې هغه د پاکستان د ریاست لپاره مسلسل یو خطر وي او زه د هغوی په سر باندې بیا بلیک میلینګ وکړم. نو تاسو په خپله واورئ چې عمران خان کله وزیر اعظم دی او بي بي سي له انټرویو ورکوي، هغه په هغې کې په خپله دا خبره مني چې یاره د افغانستان نه د 50,000 کسانه چې پکې له 7,000 ټوپکمار دي دا ما ولې راوستي دي او څنګه مې راوستي دي. जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रजीम का टेक ओवर हुआ, अब ये टीटीपी को अफगान तालिबान कह रहे हैं कि अब इनको वापस लेके जाओ. इनके कोई 30 से 40 हजार लोग थे जो अफगानिस्तान शिफ्ट कर गए थे और जिसमें 5-6 हजार फाइटर्स भी थे. अब जब वहां चले गए तो अफगान तालिबान ने कहा वापस लेके आओ, आपके लोग हैं. अब जब उन्होंने कह दिया वापस आए तो हमारे पास क्या चॉइसेस थी? या हम उनको खड़ा करके मार देते, सबको कत्ल कर देते, या उनको रिहेबिलिटेट करते, और तो कोई तीसरी चॉइस नहीं. دام تاسو اورئ. اوس چې کله هغه غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې خو به هدفي اپریشنونه کیږي، تر هغه لګیا دي زمونږ ځوانان هم وژني، زمونږ پولیس هم وژني، زمونږ عام خلک هم وژني، زمونږ د ماشومانو د سرونو سره لوبې هم کوي. نو هغه اوس یو داسې کس راولي د وزیر اعلی په توګه چې ښه باقاعده هغه د آزاد پښتونستان چغه وایي او هغه وایي چې موږ آزاد پښتونستان جوړو، مخکې هم ویلي ده او بیا هم ویلي دي. مطلب دا دی چې پاکستان ماتو، موږ د پاکستان سالمیت نه منو. د هغه دا خبره هم واورئ. سهیل افریدی نوم یې دی. आजाद पुख्तरिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, लगाते हैं और लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला. اوس بیا تاسو را دې په نتیجه کې تاسو डी जी आई एस पी आर چې پرون په پیښور کې کومه خبره کړې ده نو هغه هم تاسو واورئ چې هغه څه وایي. डी जी आई एस पी आर لیفټننټ جنرال احمد شریف دا خبره کوي د دې پوښتنې په جواب کې چې هغه کم خلک دي
چې د ریاست خلاف لګیا دي ټوپک راغشته او خلک وایي چې هغوی سره تاسو جګړه مه کوئ بلکې هغوی سره خبرې وکړئ. देखें, बातचीत में मैं आपकी पहली बात कर देता हूं. आज कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? कहां से आवाज आ रही है? बताएं, कौन कह रहा है कि ऑपरेशन हल नहीं, ऑपरेशन ना करें, बातचीत कर लें? कौन कह रहा है? हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? जो ये कह रहा है, जो आपने दूसरी बात की कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो. सो इट इज फॉर एवरीवन टू सी कि आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, किसी टाइम फ्रेम में चल जाएं, हु इज दैट पर्सन, विच इज दैट पॉलिटिकल थॉट जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए? उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं है, हिस्सा नहीं है रियासत का, तो आज भी वो ये कह रहे हैं. तो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो बयानिया है जिसके ऊपर ये चलाना, लोगों को कंफ्यूज करना कि इस मसले का हल काउंटर टेररिज्म में नहीं है, इसका हल ऑपरेशंस करने में नहीं है, इसका हल ये है कि जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, जो कि आपके बच्चों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे, उनसे बातचीत कर लो. यो सवाल रा पैदा कीगी पदे पाकिस्तान के कि په هر ځای کې یو سړی ټوپک راوالي او هغه وایي چې زه حکومت نه منم، زه پولیس نه منم، زه نظام نه منم، زه آئین نه منم، زه قانون نه منم، نو هغه سره به څوک خبرې کوي؟ لکه خبره خو هغه چا سره کیږي چې یو سړی وایي چې زه دا قانون منم، زه دا آئین منم، زه دا نظام منم، خو ما سره څه زیاتې شوې دی، ما سره کینې زما د زیاتو ازالو کې باقي زه هر څه منم. خو چې یو سړی وایي چې زه سره نه دا آئین منم، نه دا ملک منم، نه دا قانون منم، نه دا نظام منم، بلکې ځان له یو وړوکي شان لکه څنګه چې سوات مخکې قبضه کړو دغه شان یو علاقه قبضه کول غواړم او په هغې کې د خپلې خوښې نظام او شریعت راوستل غواړم، داسې خلکو سره به څنګه خبرې کېږي؟ او چې کم خلک وایي چې داسې خلکو سره خبرې پکار دي، تون نالت شو په هغوی باندې شه. تاسو د افغانستان نه، د خیبر پښتونخوا حکومت د افغانستان نه، د طالبانو نه د امن خیرات غواړي. د دې دا مطلب دی چې تاسو په خپله صوبه کې امن نشئ راوستی، ځکه د بل ملک نه خیرات غواړئ چې یو چون ورته کوئ چې موږ ته څه مه وایئ، موږ ته څه مه وایئ، تاسو نران شئ. او یو مطلب یې بل هم دی چې په خیبر پښتونخوا کې چې دغه شان حالات رواني، نو د خلکو به نه اسپتال ته خیالي، نه به سکول ته خیالي، نه به سړک ته خیالي، نه به یونیورسټۍ ته خیالي، نه به ترقیاتي کارونو ته خیالي، هېڅ ته به هم خیال وي. بس یو شخصیت دی چې د هغه نه ټوله تحریک انصاف تاویږي را تاویږي او هغه د پاکستان نه بالاتر شوی دی. نو د پاکستان نه خو رئیس هم بالاتر نشته، پاکستان د ټولو نه بالاتر دی. یو سړی دی د پاکستان مفاد ومني، د پاکستان آئین او قانون دی ومني، راځي بیا هر چا سره خبرې کېږي. خو هیڅ کس دا دعوه نشي کولی چې زه د ریاست نه او زه د پاکستان نه بالاتر یم او ښه په جار جقه دا کوشش کوي چې زه د پاکستان مات کړم. نو داسې خلکو لاسونه ماتول پکار دي او داسې خلک چقول پکار دي.